اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی اللہ غزات احسن کل شیء خلقہ چې هر یو سیزے په ښکلي انداز کې پیدا کړی دی وبدأ خلق الانسان من طین او شروع یې کړی ده د انسان د پیدایش د خټې نه ثم جعله نسله من صلالة من ماء مهین بیا یې پوره کړی دی نسل د انسان د هغه سپکو اوبو نه ثم سواه بیا یې برابر کړی دی په ترتیب کړی دی ونفخ فیه من روحه او په هغه کې فوکوالی دی د کلمې خپلې نه وجعل لکم السمع والابصار والافئده او ګرځولی دی ولا طاقت د اورېدو غوږونه والابصار طاقت د لیدو سترګې والافئده او طاقت د سوچ کولو زړه قلیلا ما تشکرون لږ غونته خو شکر ادا کې وقالو وی دا مشرکان اذا ظللنا فی الارض کله چې موږ پناه شو رک شو په ځمکه کې انا لفی خلق جدید موږ به نوې پیدا وخت سره راپورته شو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دی د قیامت نه انکاریان دی منکر دی قل حضور وتوایا یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ستاسو نه به روح علی آغا فرشتی چې په تاسو مقرر دی ثم الى ربکم ترجعون بیا وستاسو رب ته واپسی ولو ترى اذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم او حضور کله چې ته ووینې په ورځ د قیامت دا مجرمان مشرکان چې ټیټ کړي به یې سرونه خپل الله ته ربنا وی به ای رب زمونږه ابصرنا مونږ ولیدل وسمعنا ومریدل فرجعنا مونږ واپس کی دنیا ته نعمل صالحا چې اوس نیک عمل کو انا موقنون زمونږ یقین راغی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها اگر چې اوس والی هر یو انسان هدایت ولكن حق القول مني لیکن پدی باندې ثابته شوی د خبره زمونږه لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین چې مونږ به ډکو دوزخ لرا د پیریانو او انسانانو ټولونه فذوقوا پس اوسکه بما نسیتم لقاء یومکم هذا عذاب هاغا چې تاسو ایر کړو د دې رضی انا نسیناکم منګم تاسو ایر کړی د رحمتنا وذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب د همیشوالی بما کنتم تعملون په سبب د اعمال استاسو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين الله هغه ذات دی چې هغه په ښکلي ترتیب سره پیدا کړی دی انسان الله پاک وی ثم سواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک انسانی پورا کو انسان درمیانه انداز کې پیدا کو څنګه چې د الله خوښه په هغه ترتیب سره پیدا کو الله پاک وی چې د ټول مخلوق نه مخکله پیدا کړی دی ټول مخلوق ښکلی دی الله چې کوم یو څیز پیدا کړی دی ښکلی پیدا کړی دی خو په هغه ټولو کې ښکلی بیا انسان دی الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام د څه څیز نه مې پیدا کړی دی دومره ښکلی انسان د خټې نه مې پیدا کړی دی ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین بیا مې د نسل اغا شروع کو او رسو جوړ می کو سلالت من ماء مهین دو آغا اوبونا چې آغا اوبو اغا ډیر زیات سپکی دی چې په خپل دی انسان ته نه کرکه کوي مقصد ته نه سده د دې انسان اغا ټول دارو مدار د عزت د په عمل دی چې دی عمل څنګه کوي نو دی بزان په عمل باندې خولي کوي د جنس خولي نه لري خو په عمل بزان خولي کوي الله پاک محنت له چې کم دینو ټول هغه کریډټ ورکو چې څوک محنت کوي نه هغه بزان اوچتوي ثم سواه ونفخ فيه من روحه بیا ما دی پورا کو څنګه می پورا کو چې څنګه زما بندگی د کول شو په هغه انداز کې می پورا کو وجعل لكم السمع والابصار والافئده او می ګرځول د پاره
غوږونه سترګې او زړه. قلیلا ما تشکرون. نو ای انسانا لږ غونته کې خو د الله پاک په ذات باندې شکر ادا کا، د الله په احساناتو شکر ادا کا، د الله پاک د طرف نه په درکړې شو عزتونو باندې شکر ادا کا چې الله پاک تعالی طاقت د اوریدو د لیدو او د سوچ کولو درکو. نو په دې باندې پوره سوچ وکړه، په دې باندې ړوند کېږه. الله پاک وایي دا کوم انسان چې زما د احکاماتو نه اوړي او زما د رالیږلي شوي قانون مطابق زندگی نه تیروي، د ده مثال د ړوند دی. په شمس الحق افغاني رحمه الله په باره کې یو ډېره ښکلې لطیفه را، یو ښکلې غونته خبره ده چې چونکې هغه خو یو داسې زمانه کې تیر شوی دی چې هغه د انګریزانو دور و. نو یو قادیاني چې کوم دی نو هغه ورته وی چې تاسو وایئ چې عیسی علیهم السلام دا ژوندی اسمان ته ختلی دی، نو ما خو 5 اسمانونو کې چکرې ووالې خو ما پکې ونه مونده. شمس الحق افغاني صاحب ته یې وی ما 5 اسمانونو کې وکته خو عیسی علیه السلام مې پکې ونه مونده. شمس الحق افغاني صاحب ورته وی زه دې نه نن غرمه راکوز شوی یم د اسمان نه، او عیسی علیه السلام ناست و، ما ته یې وی چې تا څنګه ړوند دومره لیږلی و چې ما ته یې نیغ نیغ کتو، خو زه یې پېژندم. نو بس هغه حیرانه شو، داسې حیرانه شو لکه د کراچۍ کې چې کوم دی نو په هغه دور کې چې کله دا 1953 کې د ختم نبوت دا فتنه ډېره زیاته اوچته شوه، او فتنه چې کله اوچته شي نو ګورې دې کې قربانۍ عوام ورکوي، ځکه چې دا جذبه ده دا انسان داسې کېږي نه چې لکه څنګه د ده نه چغې وباسي، د زنده‌باد چغې هر چا پسې وي، لکه څنګه چې جلوسونه وباسي، لکه څنګه چې دی چې کوم دی نو احتجاجونه کوي، دغه شان د بعضې وخت کې دا جذبه چې ده دا انسان په دې مجبوره کړي چې هغه خپل سر هم ورکړي. نو اکثر چې کوم کسان شهیدان کېږي نه عوام شهیدان کېږي، هغې جوش و جذبه سې وایي. اکثر مولیان او طالبان ترې نه وروسته وي، ځکه چې هغوی هم دې خلق له چې کوم دی نو دا خلک یې ټرین کړي دي چې هغوی ترې نه مخکې شي نو دوی ته به طریقې څوک ښیي، څوک به ورته دا واضحه کوي. نو یو هلک روان و، نو یو قادیاني ته یې کنځل وکړو. نو قادیاني ته یې کنځل څنګه وکړو؟ غلام محمد قادیاني ته یې کنځل وکړو، د هغه پیغمبر ته یې کنځل وکړو. نو بس هغه په عدالت کې دعوه وکړه چې ده زما دین چیړلی دی، ده زما پیغمبر ته کنځل کړي. نو بس هغه جج چې کوم دی نو هغه ورته وی بس ویروي غواړئ، دم ځان له وکیل ونیسو، هغه هم وکیل ونیسو. نو هغه وکیل ورته وی چې ده څنګه کنځل کړي، نو هغه خو چې کوم دی نو د هغه خو پیغمبر و نعوذ بالله، نه خو ته کنځل نه شو کولی. نو هغه جج هغه وکیل چې کوم و هغه هم چې کوم دی نو ډېر زیات زبردست سړی خو هغه نه وپېژندلی، هغه هم د ختم نبوت دایو. نو هغه ورته 50 کنځل وکړو، ویې دې کې وپېژنه چې کم کنځلې ورته کړي. هغه ورته یو کنځل کړي چې په چا کیس و، او هغه وکیل یې چې ونیسه نو هغه وکیل ورته وی زه ټیک ده وی چې ته نشې ویلی که نه چې څنګه کنځلي ورته کړي چې هغه شانته چې کوم دی نو زه جواب درکړم، نو زه ورته کنځل کوم ته پکې وپېژنه. نو یو 50 کنځلې ورته وکړو قادیاني ته. نو هغه ورته وی نه هغه ورته سر څنډونه دا نه دي، نه دا نه دي، نه دا نه دي، چې سبا شو. نو هغه راغی، هغه ورته وی زه به ورته نور وکړم، وی ته پکې وپېژنه. نو بس هغه کیس واپس واخسته، وی نه بس ما ته منظوره ده. ولې هغه یو داسې سړی و چې پیغمبر چې کله راځي نه هغه د ځان چې ورپسې پیغمبر را روان وي نه هغه د هغه پیغمبر په باره کې پیشنګویي وکړي، لکه ابراهیم علیه السلام مې زمانه پس به دې راځي، موسی علیه السلام مې زمانه پس به دې راځي، څوک به راځي؟ پیغمبر علیه السلام یادو. عیسی علیه السلام هم وایي چې زمانه پس به د آخري نبي راځي، خو پیغمبر علیه السلام دا ونه وی چې زمانه پس به بل نبي راځي. نو خو دې دروغجن شو. د پیغمبر دا طریقه الله پاک مقرر کړې ده چې کله پیغمبر وفات شي نو چې کوم ځای کې وفات شي هلته کې ښخوي. پیغمبر علیهم السلام چې کوم ځای اوس ښخ دی دا د عایشې بیبي کور دی. د الله پاک د طرف نه د خپل پیغمبر دا عزت دی چې هغه ځای کې ښخوي.
غلام محمد قادیانی چې کوم دی نه هغه په واشروم کې مړو چې موږ تاسو ورته ټاټی وایو نو پکار دا دی چې پیغمبرونو چې هلته کې ښخ کړی وي هلته یې ښخ نه پیغمبر چې راځي دا یو دروغ شو پیغمبر چې کله راشي نو پیغمبر د ټولو نه باحیا انساني انتهایی حیادار زمونږ د پیغمبر علیهم السلام په باره کې صحابه وی پیغمبر علیهم السلام داسې حیادارو لکه د ړومبنۍ شپې نه وي چا مېلمني د هر یو بنده نه چې کوم دی نو هغه حیا ورځي او غلام محمد قادیاني هغه دومره حیادارو چې کله به یو خپل امتي کره لړو او د هغه ښځه به یې خوښه شوه هغه ته به یې ته لږ بار شه د دې نکاح خو الله ما سره په عرش باندې کړی دی نو بس بیا به چې زړه د سره اتله نه هغه به یې کول بل هر یو پیغمبر دومره ښکلې ښکلې خبرې کړي دي چې د هغه دغه ښکلو ښکلو خبرې هغې ته بنده حق حیرانه شي او د قادیاني ښکلې خبره څه وه هغه ته یو پیره تپوس دې نه وشو ویله وی تا چې ته هغه پیغمبر خو پوره قرآن راوړی دی نو تا په کتاب کې څه راوړي دي ته موږ ته یو آیات ووایه نو هغه ورته وایي هغه پیغمبر وایي چې والسماء ذات البروج دا اسمان دا د بروجونو نه ډک دی د یو اسمان نه بل ته لاره ده او زما کتاب کې لیکلي چې والنساء ذات الفروج دا زنانه چې دي دا د عوراتو خاوندان دي نو هغوی ورته وایي خدای دې بیخ او بنیاد وباسه جاهله داسې ناشنا خبره خو نه ده دا خو ټولو خلکو ته پته ده هغه خو چاته پته نشته هغې کې خو په یو کې څوارلس علوم دي او دا تا پکې لا څه ووایي نو داسې عجیبه سړی و الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دا غوږونه او دا سترګې او دا زړه موږ دله د سوچ دپاره ورکړی دی خو دې څه شي دې په دې ټولو باندې ړوند شو الله وایي نو زه به په قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی نو بیا ړوند راپاسوم او دې به ما ته ویلې ما حشرتني اعما خدای پاکه نن دې ولې ړوند کړم ما خو به زه خو بلکل بنا وم هر څه به مې لیدل خو الله پاک به ورته وایي هلته کې چې تا زما احکامات نه لیدل دلته به زما رحمت نه وینې الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقالو وایي دا مشرکان اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید چې موږ د ځمکه کې روک شو یعنی اډوکی شو اډوکی مو خوري شي روک شو انا لفی خلق جدید بیا به راپاسولی شو بل هم بلقاء ربهم کافرون الله وایي دا دې خبره ولې کوي دوی کوم ځای کې وو د دې دومره ذهن نه رسي چې دوی وو کوم ځای کې دی د کوم ځای نه راغلی دی د ده خو دا اډوکي هم نه وو نو دی د قیامت نه انکاري دی نو په دې وجه په ده باندې سترګې پټې دي بې ثبوت او بې دلیله خبره کوي قل حضور ورته ووایه یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم که تاسو یو پیره وایې که شل پیرې وایې او که زر پیرې وایې دا رز به وینې فرشتې به د روح علي موږ د اسرائیل علیه السلام په باره کې بیګا خبره کړې وه چې دی په تاسو مقرر دي هغه فرشتې به د روح علي ثم الی ربکم ترجعون بیا به تاسو خپل رب طرف ته واپس شئ نو الله وایي چې واپس شي نو څه به کوم ورسره ولو ترى اذا المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم حضور ته به ووینې چې دې مجرمانو به ناکسو ټیټ کړي رؤوسهم سرونه خپل عند ربهم الله ته بیا به وایي بلکل الله هر څه منو بلکل منو څنګه منو ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا خدای پاک به د خپلو سترګو مو ستا قدرتونه ټول هغه ولیدل په د خپلو غوږونو باندې مو ستا قدرتونه چې څه مونږ ته مولیانو ویلي وو څه مونږ ته طالبانو ویلي وو نیکانو ویلي وو امیرانو ویلي وو هغه هر څه م واورېدل نو فرجعنا اوس هم واپس کې نعمل صالحا چې نیک عمل وکړو انا موقنون یقین مو راغی خدای پاکه اوس به رانه غلطي نه کېږي ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها الله وی پیغمبر علیهم السلام اوس که دی هر څومره هم هر یو انسان هدایت والی ولكن حق القول مني زمونږ د طرف نه په خبره ثابته شوې ده چې لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین چې بېشکه دوزخ به زه ډکومه د فیریانو او بنیانو ټولو نه چې کوم نافرمانه دي اوس بیا تله نشته پیغمبر علیهم السلام یو ورځې مسجد نبوي کې ناست و د صحابو نه یې تپوس وکړو یاره وی د دې ابوبکر صدیق خو تاسو زندگی ولیده او امام ولیده چې کله دی ځوان او کله دی بوډا شه خو ابوبکر موږ ته به د خپل وړوکوالي لږه څه واقعه بیان نه کړي ابوبکر صدیق ورته وی حضور ولې نه
ورته یې وی چې زه کله د 4 کالو ابوبکر صدیق ورته وی نو خپل پلار چې د هغه نوم ابو قحافه و وروستو بیا مسلمان شو د 90 سال په عمر کې مسلمان شو چې د روزو ویښتې هم سپین شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ده د ویښتو له رنګ بدل کړي دې له نکریزه ورکړي چې دې ځکه چې ویښته ستا سپین نی نو ته ځوان ښکاري که هر څنګه شي نو چې سپین شي نو بیا به د بوډا ښکاري نو د بوډا نه بیا خلک ډېر یریږي نه یاره وایي دا څنګه اوس عمر والی دی دور څه پکې شته نه او خو چونکې د مشرکانو اوس خو د مسلمانانو دی کې خو عزت دی شرافت دی خو د کافرانو سره و نو کافران به بیا د هغوی په زړه غټېده به یاره بس خلاص به شو دی نو وایي زه خپل پلار د ګوتې نه ونیسلمه او ځان سره یې بوتلمه بوتخانې ته وایي زه د 4 کالو وم نو وی هلته کې ما ولیدل چې د هغې بلا خدایانو څوک د خټې څوک د ګټې څوک د پیتلو څوک د اوسپنې څوک د چاندې څوک د سرو ځکه چې د هر یو څیز دپاره څومره به چې د ډیمانډ بړاوېدو نو دومره به خدای قیمتي کېده لکه څنګه به ډیمانډ بړاوېدو وی ما ته ووی چې ستا کله په سر باندې درد راشي نو د خټې د خدای نه به سوال کوي ستا کله په ذهن باندې بوج راشي د ګټې د خدای نه به سوال کوي ستا کله د ترقۍ سوچ راشي نو په هغه وخت کې به د پیتلو د خدای نه سوال کوي چې ستا کله ترقي هغه وشي او ته وایې دا کمه ده نو د چاندې د خدای نه به سوال کوي او چې کله ته آخري پیک پوینټ ته ځان رسول غواړې نو د سرو د خدای نه به سوال کوي وی پلار چې کوم دی نو په هغه یو باندې وګرځولم او ټولو سره یې زما تعارف وکړو چې دی د دې ذموار دی دی د دې ذموار دی دی د دې ذموار دی او دی له راځه دی ته سلام کوه دی چې دی دې وپېژني نو بیا به د سوال ښه قبلوي نو وی زه یې پرېښودمه او پلار مې بار ووته نو وی زه هغه یو خدای ته ودرېدم هغه یو بوت ته ودرېدم چې هغه بوت هغه د ګټې نو ما ورته وی چې یاره وږي شوی یم داسې چل وکړه چې لږ خوراک خورا باندې وکړه نو یا غلی غږ یې نه کوم او زه خو د 4 کالو ماشوم وم نو ما ورته وی چې زه خیر دی که دا خبره ګرانه وي که نه نو لږ یې اوبه را باندې اوس کوه نو بیا خاموش وم نو ما ورته وی چې ځکه دا ګران وي نو چاله اواز ورکړه چې روړي راله بیا هم غلی ابوبکر صدیق وی نو ما له غوسه راوسته نو ما ورته وی چې ته د څه شي خدای اخر ته ما له روټۍ نشي راکولی ته ما له اوبه نشي راکولی ته چاله اواز نشي ورکولی زه تاله دا کاڼې راخلاصومه ته د دې نه ځان بچ کړه بس وی کاڼې ښکته پروت چې کاڼې مو راخلاص کړې دا پوزه ولګېده نو یې پوزه دې راپرېوته ما وی چېرته خو خوند وکړو ما کاڼي بیا راواغسته نو وایي چې دوباره مې څنګه رابغوي پلان مې دننه راغی لاس کلک ونیسه ځکه کړنګ کړنګ یې وړی او ډېر سخت غوسه شو راته ما ته وی چې دا دې څه چل وکړو نو ما ورته وی چې یار تاسو راته ویلو چې دی دا کوي دی دا کوي دی دا کوي نو ما دې نه تپوسونه وکړو دوی خو د سر نه غږ نه کوي نو ما وی چې کم از کم چې غږ نه کوي نو ځان خو به بچ کړي که نه نو چې دې ځان نشي بچ کولی نو بابا دې به موږ بچ کړي نو پلار مې غوسه شوی زه یې لاسه ونیسلم او په راښکلو یې کور ته راوستم او زما مور ته یې وایي چې تی سمې که نه زه یې سم کړم دا ده نن څه چل وکړو دا ښه شوه چې زه یوازې وم که نه چېرې ده به اوس څه حال ده به پوټی هم نه معلوم شوی ته ګوره دا چل وکړو وی مور مې ورته وایي چې خفه کېږه ما زه به درته یو خبره وکړم دې چې کله زما په خېټه ماشوم نو چې کله به زه خپل خدای عبادت له لړم نو دی به داسې زما د خېټه کې نیغ شو چې زه به ټیټېدی نه شم دی لا ماشوم زما په خېټه کې او ما به خوبونه لیدل او په خوب کې به ښکلې ښکلې مزېدار نوراني چهرې دا راتلی او ما ته به وی دا ستا په خېټه چې کوم ماشوم دی دا د آخري پیغمبر ملګری دی دی به ایمان وروړي وړومبې او دی به خلیفه کېږي او دی ګورې ځان سره بیا بتخانې ته بونځي نو عمر رضی الله تعالی عنہ جلالی طبیعت والا بنده وپاسېده کیدای شي ابوبکر صدیق ورپسې نور څه وي اپاسېده
او ورته وی حضور زه ورته تپوس کوم د ابوبکر ټول ویښته سپین دي ته ورته وګوره د شپېتو کالو نه اوړېدلی دی او دې د څلورو کالو خبره کوي د ماشوموالي خبرې خو ټولې یي دا دې داسې وایي دا خو دې ګډې وډې وایي او د څلورو کالو ماشوم هم داسې خبرې کولی شي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام باندې د وحی آثار شروع شو جبریل علیه السلام راغی لږ ساعت پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې وغړولې ورته ویې عمر تا ته پته ده څوک راغلی و وی جبریل راغلی و او هغه وی ما ورته ووایي چې جبریل دې وخت کې ته څه له رالی ما ته یې وی چې زه ابوبکر دپاره راغلی الله راته وی ورشه تصدیق وکړه د ابوبکر چې د ابوبکر څه ووایي دا ټول رښتیا دي عمر ته ووایه چې الله د دې خبرې تصدیق کوي یو داسې بنده چې الله د دې خبرې تصدیق کوي چې واقعي د څلورو کالو په عمر کې د داسې وي او دوم دقه شانتي کړي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې یو بنده هدایت علی نو چې کوم فطرت باندې ما پیدا کړي نو هغه فطرت هغه خود به خود هدایت طرف ته روان کی هغه ته بیا د پرورش هغه ضرورت کم راځي لیکن چې کوم یو بنده هدایت نه وي نو که د هغه تشل پیرې که پیغمبر وتم راولي نه هغه نه لیولي هغه کوشش نه کړي الله پاک وایي نو فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا زه به دې ته ووایم نه اوس واپس تله نشته اوس وسکې عذاب هغه چې تاسو کوم مرض ایره کړې وه دا خو تاسو منله نه نو چې منله هم نه خو تیاري مو نه ده کړې انا نسیناکم نن ما تاسو هیر کړی تاسو زه هیر کړی ما زما عبادت هم نه وکړې نن ما تاسو په عذاب کې هیر کړی وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون اوس د همیشوالي عذاب وسکې بس اوس به مرګ عمري او تاسو به ژوندي او همیشه دپاره په دې عذاب کې سوځئ بسم الله الرحمن الرحیم الذي الله هغه ذات احسن چې ښکلي کل شیء خلقه هر یو څیز یې پیدا کړی دی